دغه کم حکم چې دی د قرآن کریم او زیر دی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله جل جلاله فرمایي هم تاسو به بره هم تاسو به اوچت یې هم تاسو به د پاسه په هر کافر په هر میدان کې په هر چا د پاسه به ان کنتم مؤمنین. شرط پکې دا دی که چېرې تاسو مؤمنان یې، خو دا مونږ مؤمنان نه یو که نه، ځکه مونږ د کافرو د لاندې یو او کافر را باندې د پاسه دی. دا د دې دلیل دی دا نن چې په ټوله دنیا کې مسلمان ذلیل او رسوا دی. ته وګوره څه کم 100,000 مسلمانان په فلسطین کې شهیدان شو. څه وکړل مسلمانانو؟ زمونږ حکمرانانو څه وکړل؟ او زمونږ چې دا کروڑونه پوځ دی د مسلمان په هر وطن کې په لکونو دا چې راجمع کې کروڑونه پوځ دی د مسلمانانو، ټول دغه یو کلمه وایي، دغه یو کتاب قرآن شریف مني، یو نبی دی، یو کعبه ده. دي څه وکړل د فلسطین د مظلوم مسلمان دپاره؟ څه کوي؟ ولې ایمان نشته، ایمان غیرت نشته. که غیرت او ایمان راغی زموږ ستا په حکمران کې او په موته عوامو مسلمانانو کې هر څه به ټیک ټاک شي. د کافر مجال سره چې کافر چې کم دی ټول عمر تاریخ وګوره د اسلام لږې ډلې الله پاک غلبه ورکړي مسلمانانو له په ډېرو ډېرو لویو کافرو باندې. یو خوا 3,000 پوځ بل خوا 80,000 پوځ د عیسایانو الله پاک فتح ورکړې ده. تاسو وګورئ تاریخ وګورئ د بدر د غزا نه شروع کې او زه ورپسې ټول تاریخ وګوره، د صحابه کرامو دور، د تابعینو دور، د تبع تابعینو ادوار وګوره. ټول عمر الله پاک چې کله کامل مؤمنان مخامخ شوي دي یو څو کسان 80 کسان خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه واغستل او 80,000 فوج دی د کافرو 80 کسان او هغه 80 په 80,000 حمله کوي او 80,000 کافر تنبوي. تاریخ دی فتوح شام وګوره د یو کس 1,000 کسانو مقابله د 1,000 خو هغه څو کامل مؤمنان. الله پاک دې موږ تاسو کامل مؤمنان